په غلامانو کې چې ایمان په محمد رسول الله باندې راوړی دی هغه څنګه استاد مشر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما دوی په ایمان راوړو. زید ابن حارثه دا د مور سره د ماماګانو خپل روانو مختصر غو حالات داري عربو کې دا عادتو چې هغه په خلک په زور باندې ول غلامان ته جوړول. د سوالم د مغربین کوي چې دین د اسلام کې څنګه تاسو غلامان جوړوي دا خو قسم ته دی انسانیت خلاف کار دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې تحقیق لیکلی دی چې غلامان په څو وخت پیدا شو غلام چاله ویل شي. قصیده نو نیک ابن قیم رحمه الله به دې اشاره کړې ده بلکې تصریح غلامان چې دي د رسول الله په وخت کې پیدا شو غلام هغه چاله ویل شي چې یو سړی د دشمن یو کس بندي کی غلام هغه ویل شي. دا ولی دا په دی وجه باندې چې د رب العالمین بندگی ونه کړو الله رب عزت فرمایي چې زما بندگی خو دې ونه کړه وځي د خپل بنده جوړم غلام جوړم دا بدر باندې خدمتونه کوي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قصیدونه نه کې فرمایي یو شعر ویل دی وې کوم انسانان چې د رب العالمین بندگی نه کوي الله رب عزت د بندگانو په بندگی کې ورواچ اغه نه به متاثر شي. وې ایسد او د اموره دا دی بدمعشانو قبضه کړه چې قبضه کړه د امور ورته خوشی کړه دنه غلام جوړ کې یو ځکه خرڅو بل ځکه ها تر دې پوری چې خدیجه کبرا راورسېده مکه له خدیجه رضی الله عنها دا واقصو د محمد رسول الله سره غینه وعده کړو چې رسول الله لور کې رسول الله سره دونه مینه محبت او د الله درزه لپاره آزاد ډیره مینه وسره و. او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام لا پیغمبر شوی نه دی تقریبا د 13 کلو په عمر باندې چې ډاکوانو اغوا کې وې تختو اختطاف کې 15 کاله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت لا پاتې و او به 15 کاله ورسته اقا مسله د سوره احزاب رااله چې د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړ رب العالمین فرمایي چې وسه د طلاق کړه تو سره نکاح وکړ. عربو کې دا عادت چې چا برچا زوی له چې داس ما بچی دی به داګه کزه شي ګڼل لګ خپل بچی کزه میراث کې به ځان سره شریکو. وسه اکثر انسانانو کې دا عادت دی بچی نه کېږي یو چانه بچي وي چې دبل چانه دا ظلم دی ناروا یو خو به ماشوم باندې ظلم دی دوی ماګه کې د پوی ظلم دی معنی د مور پېتی پاتې شي سره نور شوده ورکول کېږي او بل کې چیرته دغه د کور ولا اغله شوده ورنه کې دا سبا سړی را لوي شو یا دا جلی راغټ شو نه به کې د ستو فردي هغه حکم ماچ. قران کې الله د نوم ذکر کړي زید دا د بختور نوم دی. خازن فرمای یو مفسر دی وې کم سړی چې د زید سیم نوم والی الله ورته درین دیش نه کې ور کوي دیرش. قران کې دا ذکر دی حدیث کې ذکر دی د فقه کتابونو کې ذکر دی د نحو سر په ټولو کتابونو کې ذکر دی وجم دا مفسرین ذکر کوي. وخاب خلق ویل زید ابن محمد علیه السلام خو شکل دا سوره احزاب کې حکم راغی زید ابن حارثه نو الله دل تسلی خوشالي د پر ایس قران کې دنم کې خو زید رضی الله تعالی عنه ودا به رسول الله علیه ورکی نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا محبوب شو د خپل فلار وینځه ورکه ام ایمن برکه دا ورته په نکاح کړه هغه ډیره وکړه زنانه وا د عبد الله سي وینځه وي پنځه وکړه د عبد الله نه پاتې د قشنه ودا وینځه رسول الله په میراث کې او څه شيونه غنم منو وغيرها یا توري به نبی کریم علیه السلام وفات کیږي ام ایمن له مسه ژوندې پاتې ده او رسول الله به د اسامه سره مینه ولرله د قشان د ام ایمن سره د زید سره د دې ټول سره محبت مینه لرله د غلامانو قربان ایمان راوړو.